د دې ځای نوم چې کوم دی نه دا خو د عبدالواحد ملک په خوړ باندې یادېږي د کمیټې ته مخامخ خوړ دی زما نوم اکبر خان دی سابقه کونسلر مو مخکې پاتې شوی ما دلته د ما فصل دی په ګنو کې یو ځل تار راپرېوته اور پې ولګېد د ماش ډي او صاحب ته خبر وکړو مې دغسې را ستنو لګوي هغوی اوبه لګي ما ته ویې چې یاره ته کنده په خپله وکړه نو مې زه کنده چېرته وکړم اوس زما دا غنم دانه غټ شوي دي چې سینې سره لګي که بل ورځ سپین شو او دا غنم خدای را پت نه بچ کړل لاول خو هېڅ پته نه لګي پتونه راغلي دي خلک په لوی غوغا اخته دي نو سهار له را غنم مونږ غریب وو لې ټوپ کو لا را تار راپرو دي لا دا ټوپ دې سره لګي نه دې به څه لار کېږي ځکه دا خو غریبانان دي خواري یې پې کړې دا نن سبا تخم خور ډېر زیات ګران دي دا ځل ایس ډي او صاحب ته ویم د عملې ته ویم که بره په اکسیجن صاحب ته وي هر چا ته وي که سبا له ما ته دا نقصان وشو زه به تاڼه کې رپورټ هم کوم او زما ذمیوار به چې کوم دی نو موجوده دغه د ایس ډي او صاحب وي ولې ما دا خبر ورکړی دی په دې باندې ټوله عمله خبر ده لمزیب دیم پې خبر دي کوم عمله چې په دې کار کوي په ګاډو کې ګرځي او په بعد باران کې راشي او دا تار پروتي نو دا چې راکاږي موږ خو دیو ټیک ته خو دا تارونه په ګنو کې به سهار له بیا پراتي خامخا به ترې اورم لګي لاندې پکې چې کوم دی نو پوډریان ناست دي هغوی چې کوم دی نو پوډر موډر سکي بیا به خلک په دوی باندې وراړي نو د دې تارونو د غم وکړي مخنیوي دي وکړي دا تارونه راښکته شوي ډېر زیاته یو خو بادیو پسې خلک ګرځي کیمیکل که پرې راغی د پاسه نه هغه هم چې کوم دی نقصان دی سپیدار شنه چوکه راماتوي او هغه چې کوم دی تارونو ته اچي راچي ته پوه شوې که ډال پکې نښتي لا کیمیکلي ما په خپله بله ورځ ګیارې بله کیمیکل ته مې هسې لاس کو مې دا کیمیکل به زه راوالم راغونډ به کړم هغه چې ما راواغېشته او ما یې داسې کرنټ راکړه چې بس په دې مې پرېښو مې خدای پاکه نور څوک ونه نیسي نو زما دغه فریاد دی وروره چې دا مخکې لاړ شي اوس دا غنم د ما د سینې نه اوړي ما پې ډېرې روپۍ لګولي دي ما پې تاوان کړی دی ما پې خاورې اچولي دي ما پې چې کوم دی تخمونه اچولي دي د غل غدونه رسپو نه زه سپو پسې روزم او دا سپو خو غور څوک نه کوي سپي هم دې پره کوم نو دا به ډېر مهرباني چې د دې غم وکړي دا دې ورته په من ستن ورکړي د ما په ټکي دې ولګوي لا دې ورته هلته بل ستن ورکړي دوه ستنې پکې لګي ډېر لوی ټالې کړی دی نو دا په دې باندې د ډي او صاحب هم راشي غور دي کو دي ګوري نن خو غنم دي سهار له به ګني د ګني څوکې به ورسره لګي بس اور به یې اغېشتي هر څه به ختمي دا چې کوم دی نو دې ته شیر علي خان ډب وایي دې خوا د امان الله ملک او مادالله ملک پټې دی دې اړخ ته دې خوا ته چې کوم دی نو صاحبزادګانو پټې دی او دا تارونه اوتې د زیارت کلي ته داسې زموږ پرې پټي چې را ما کم فریاد وکړو تارونه ښکته شوي دي دا هغه لینډ دی لیکن دا زیارت کلي ته تللی دی که کم فاضلې دی خو د مرګ حادثه دا ده چې خلک وایي آفت راغلی دی نو زه وایم چې دې ته راښکاره شي چې دا به بیا څنګه آفت دی چې دلته کې څوک ونیسي ځکه چې یو دی وجلې م دی ښکاره خبره دوی ته به پته لګي یو لړمین یې وجلی دی دا توتو په دې ستنه کې داسې ختې دی او دا تارونه چې کوم دی نو په دې کې انخطې د 11,000 لینډ دی دویمه خبره دا خوا کې ورسره ډب دی نو چې باران وشي موږ په پوله باندې تېرېږو او موږ ته چې کوم دی نو دا نه زیات تکلیف وي چې موږ خدای پاکه دا ځمکه هم شاټ تاغه هم شاټ ته څوک ونه نیسي دلته خلک راځي ماشومان کبان نیسي د ډب کې دا مخامخ ډب دی جي دې ته کونډې اچوي اوس ګرمي شوه روژه را روانه ده خلک په روزي چې که پاتې شو له اوله ته پوه شو خلک په روزي لامبي به لا به څوک کب نیسي لا به هسې سانګه مانګه کوي او دلته به راته بیا لوی غم جوړي نو دا دانه خطرناک غم دی چې دا د هغه ویروسونه هم زیات دی که چولي ده تاسو لږ راشئ موږ سره مشران هم ولاړ دي دلته ورسره خوا کې ډب کلي دی ورسره کورونه دي د ډب کلي هغه ماشومان روزي چې لوله څانګې کوي دا سپیدار دي څوک ته لښتې کوي څوک څانګې کوي خو دا چې کوم آفات دي دا په دې کې دا توت داسې پاس ختې دی او د دې دا څانګې خورې شوي دي دې سره ایریا غونډه شاټ کېږي ځکه چې داسې معمولي تار نه دی که اونې بوټي ورته ولاړ وي هغه چې عادي ووښې موږ ته دا اجازت دی چې تاسو ته دا اجازت دی چې ووښې کټ کې په منځ ووښې خلک پیغام کوي خو دا خو اوس په نیمې کې والم دی او پرېښ هم دی او بیا چې کوم دی د دې نه دا یو تار کټ جي دا زما د دې پټي سر ته چې کوم دی نه شړو مې صاحب ته چې دی دا په ډب کلي مشهور خوړ دی دا هغه ایریا ده نو دغه فریاد مې وکړ تارونو او دا مې وکړو خو دا خو د هغې نه زیات دی چې دا خو د مرقي سره زمونږ ملک صاحب دی د امان الله صدر رور دی د عبدالواحد ملک دلته پټي دي او د ده پټي دي دلته بل چا جایداد نشته هغه غاړه چې کوم دی نه دی او دې غاړه موږ یو نو موږ دا فریاد کوو چې د دې ستنې د غور وشي دا هم سپین ګیري دلته د خپل پټي ته وځي دی پټي دي دی غاړې دي که نه چېرته لښته مخته څوک کري لا هسې روځي که نه باران وشي او خلک په پوله ځي راځي شاټ شي نو موږ دا وو چې دا توت داسې په دې ستنه کې ګېدلې دی چې دې ته دلته ستن ولګي خور خشته ځای د ستن دی ورته مضبوطه ولګوي تارونه دې راښکلي شي که سال د مار بجلیګر رور راشي او وایي چې یاره بجلي ټریپ شوه تار شلېدلی دی نو که تار وشلېد نو ته په کشتۍ به نشي ورکوزېدی او نه تار په لاس کې راغشتی شي مانجه خو نه راکنه دا تار چې دوی رالي نه خامخا به دا غم کوي چې یاره دا هلک ورته ورکوشي نه به بیا په دانه دانه اوبو کې ور ډوبېږي جي دا ډب دانه لوی دی ځکه موږ خو لیدې دی دا ډب ډېر زیات دی نو دا تار بیا نشي راغشتی دغه تار به په ځای پاتې کېږي پوډریان بیا ځان له یوسي دوی به د نوې تار غم کوي راکاږي بیا هم په څه شرمولو به دی خوا راړي که ځای تاسو ولید د دریاب دی جي نو دا پتنګي کې واقعیات دي په برزو کې واقعیات دي ته پوه شوې د قچرو شاته
کلی ډب کلی سره نږدې دا واقعیت دا فریاد هم وکړو په دې د غور وشي